بعضې وروڼو به ویل د سیند نه قرار شه او د سیند کې ګوتې مه وهه. نو هغه د سیند منصوبه نن موږ ډسکس کوله چې یاره دغه سوات موټروی چې دی زما په خیال چې کومه نقشه راغلې ده نو د خیالاتو د حده پورې زه وایم چې دغه نقشه د سوات د خلکو نقشه نه ده، نه د سوات د خلکو د راتلونکي. ما د هغې لپاره په حیثیت د یو وکیل یو اریګیشن راوغوښتو او موږ دوه منصوبې یو بل سره کمپیر کړې. نو د سیکټري په لیول باندې ځکه هر سیکټري د خپل ډپارټمنټ ډېره لویه دفاع کوي، خو ما دواړو سیکټریانو صاحبانو ته مو ویل منسټر خو الرېډي زما په سایډ باندې دی. نو دوی ته ما وویل چې دا به موږ داسې کیس لړوو چې چا 302 کړي او خلکو له ضمانت غواړي، ځکه دلته دونه لویه پیسه انوالو شوې ده چې هغه پیسه کیدای شي چې ډېر پکې چې پیسه د لارې نه بې لارې هم تلي او هغې باندې بیا خلک سټینډ ومري او د هغې دپاره ډېره لویه دفاع هم کوي. خو زه به دفاع کوم د سوات د خاورې او کومه منصوبه چې زمونږ په ذهن کې وه چې کومه په کوم وخت کې وزیر اعظم سوات ته راتلو ما وړوکی کتاب غوندې شکل وله ورکړه. نن الحمدلله هغه منصوبه زما په لاس کې راغلې ده چې د دې نه بهتره منصوبه چې کومه موږ غوښته هغه زموږ سره موجود ده په ریکارډ ده او شکردار چې په هغې باندې الرېډي کنسلټنسي هم موجود ده. نو ما نن دوه ډپارټمنټ یو ځای کړي، اریګیشن او پلس زموږ CNW. نو انشاءالله العزیز د خپل رب نه دا تمه کوم چې زه به تاسو له صحافیانو وروڼو نه که زه څه کولی شم که نه شم کولی یو ویژن یو ولاړ به داسې درکړم چې زموږ منصوبه دا منصوبه به د بل چا او هغه منصوبه زه خپل سوات منصوبې متنازع کول هم نه غواړم چې چېرته پکې د خوالي ګنجایش دی که زه یې مطمئن کړم چې دا داسې نه داسې پکار ده نو هم به زه بیا سپیډ ورکوم، ځکه چې اوس کوم دوه ټرکونه ګرځي راګرځي او ډرامه روانه ده. نو ما دا موږ به نه یو یا به زموږ نوی نسل یا به نه چې دا به څنګه کمپلیټ کېږي، ځکه دغې ته زه اوس فلحال ما بل ور په سرکاري میټینګ کې هغې ته یوه ډرامه ویله. نو انشاءالله په سوات کې د ډرامو به نور کوشش نه کوو، دا شته ډرامې چې دي د دې د ختمولو به کوشش کوو، تاسو به مشاهدهیان کړو او د سوات د خاورې دپاره او خصوصي طور د صحافي وروڼو دپاره، ځکه چې زما اواز چې د دې ځای نه بهر ته ځي نو به ستاسو په ذریعه ځي. زه به ډېر کوشش کوم چې تاسو وروڼه مطمئن وساتم، دوستانو غوندې وساتم. که چېرته زما په سایډ باندې هم د غلطۍ وي نو ما ته به پرسنلي نشاندهي کوئ، که ما هغه ویستی نه شوه نو بیا تاسو چې څه سزا راکوئ. خو که زما داسې وړې وړې خطا وي نو ما ته به یې ښایي، زه انسان یم، زه به کوشش کوم چې هغه خطاګانې زما نه ونه شي او تاسو او موږ ټول د دې سوات د خاورې یو شان ترجمانان شو او په رښتیا سره څه کار وکړو، که هغه 20 ورځې وي او که هغه 1 کال دی او که هغه 2 میاشتې. ډېره مننه.